دا وخت د یووالي دی یا به یو کږي او که یو نسو نو به ورکږي دا وخت د یووالي دی د دشمن نظر ستا پر وسایلو دی او که په دې جدید دور کې او دغه میډیا چې پخوا به خان شهید او باچا خان او میډیا لکه مخوا شاه زنادر به چا سره په کور کې یو ریډیو هغه به هم ګرهار وي دربار وي سم به आवाज نه اورل کېدی هغه حالت کې کمیونیکیشن ذرایع ډېر محدود وي دوی خپل ولس ته خپل پیغام رساو نن سبا خو ډېر جدید حالات راغلي چې دا سوشل میډیا به ان شاء الله ما خپل پروګرام د کوم د خپل وطن بچاو دا ته پیښ وسوي کلاسیکلا کې دوی پیښې پاکي د سوشل میډیا انوالومنت وي د سوشل میډیا کردار چې ځوانان پر وخت پر لخبر سو ناکابندۍ وکړي او هغه خلک چې خلک تشتولي وو هغه کړي وو هغه ونیول او په سزا یې ورسول او دغه کوم حالات په دې وطن روان دي د دې لپاره هو ځوانانو که په دې پوهېږي یا که نه پوهېږي هغه ځای زده کړي سوشل میډیا ګروپس جوړ کړي هر کلی چې څنګه پیښه کېده خالي یو بټن دی دباو د کوي دا ټول ته میسج ورغی چې پکې کلی کې دا مسله خپل بیداری مشکاره کوي چې زه ویښ یم غافل نه یم ما نظر دی پر خپل کام پر خپل کلی پر خپل کور دا ډېره ضروري ده چې 2-3 واره دا رنګه سزا و خلکو ته ملاو شي او خلک وګوري د ولس بیداري او زموږ د ځوانانو بیداري نو دوی به له دې کاره څخه لاس واخلي پر شا به شي کمزوري به شي دا حالت چې موږ خبرې کوو ما استا وطن بابائی وطن افغانستان 50 کاله تقریبا د دنیا هغه روا اصلي دا بمان مور له په استعمال یو اټم نسو پر استعمال دا غیزه خو په دا ټول نړۍ کې بالخصوص په دې یعنی امریکا له هم نسو خلاص د امریکای ټوین ټاور چې ډېر مشهور او د امریکای سکیورټي او د امریکای انټيليجنس په ټول دنیا سره وشوروله نن خبرې کړ موږ چې افغانستان کا اشرف غنی پر ناست وي که کرزای پر ناست وي که ملا ضعیف پر ناست وي که ملا فلانی پر ناست هر څوک چې پر ناست خو موږ د افغانستان امن غواړو افغانستان جوړول غواړو یو مضبوط افغانستان لیدل غواړو او د افغانستان د مضبوطیا سره زموږ د دې پښتنه مثبتیا تړلې ده چې افغانستان مضبوط وي نو به ته مضبوط دا اوس انټرنیشنل پالیټکس دا د ضرورو د آسانو د پلانو جنگ دی یو د سوویت یونین او د امریکا او د یورپ تر مابین دا په 2 بلاک کې دا جنگونه وسو ډېر لوی په دنیا کې تباہي وسو بیا چې د افغانستان مسله وسو چې سوویت یونین فوجونه افغانستان ته راننوتل
امریکې ته موقع ملاو شوه چې دغه موقع ده که د سوویت یونین په ګونډو کاوي بیا چې په کم نامه جهاد نوم ورکوي طالبان نوم ورکوي مجاهدین نوم ورکوي بیا داعش پکې پیدا شو بیا چش نومونه پکې پیدا شو خو دا جنگ د هغه دوو زورورو چې سوویت یونین تر ټوکړې ټوکړې شوی او سوویت یونین خپل فوجونه وایست نن یو بیا د چاینا او د امریکې بیا سره جګړه کړې ده او دا جنگ به بیا پر دې خاوره کوي خو اورئ دلته ځوانان دا ګوري سیپیک په نامه باندې روډ جوړ کړي لګیا شو دا خالی روډ نه دی دا یو کوریډور دی په دې کې به فیکټریان وي په دې کې به بجلیګرونه وي په دې کې به یعنی یو پوره کوریډور به وي چې چاینا به خپل مالونه د دې ګوادر له لارې ولې چې دوی وایي شارټ کټ لارې چې په کم ټایم کې ته خپل په کمه کرایه خپل پروډکټس خپل مصنوعات چاینا د دنیا او منډۍ ته ورسوي او د دوی لپاره لوی منډۍ دغه سنټرل ایشیا ده او د سنټرل ایشیا لپاره د اوس کوم دوی روډ شروع کړی دی پر واخان باندې چاینا او طالبان دا مداخلت چې وسو دا کم کار چې وسوي پرواخان چې حمله وسو پاکستان لخوا لازمن به د دې شاته امریکا وي لازمن به د خپل د ځان ګټې هم پکې ساتي چې چاینا د تم ناکامه کسبک او چاینا هلته د واخان لاري هم چې دی بیا چابهار ته ځان رسوي له چابهار څخه بیا سنټرل ایشیا ته هغه لارم پر باندې اوس د زورورو جنگ د یوار د روسو د امریکې اوس بیا د چینو د امریکې لیکن دغه جنگ لکه هغه په کوټه کې انګېټې وي بس هر وخت به اور دالته لګېدلی او دغه جنگ به پر دغه خطه کېږي هغه زموږ او دغه جنگ برنا کنه دی جنگ پر وسایل دی پر هغه وسیله د خدای له موږ سره دا وخت دنیا کې پېټرول سیستم ختم کړي پېټرول ختم کړي او دوی غواړي یورپ ملکو ته 2010 پورې دا پېټرول چې کوم ګاډیان چلي ټایم ورکړی دی چې دا به ختم کړي او د دوی فیکټریان اوس د نن څخه مطلب د پېټرول ګاډیان جوړول بند کړ یو خو دنیا او ټمپریچر ته او ګلوب ته نقصان ورکړي چې په اوزون کې چې دا دنیا الله پاکه ما په یو خر کې بند کړی دی هغه خور په هغه کې سروي پیدا سول چې دا زهريلي ګیسونه او دغه زی د دې ځخه د دنیا ټمپریچر زیاتېږي په کوټه کې په پخوانی مکانو کې د پنکې ځایونه نو نن په کوټه کې خلک ایر کنډیشن لګي ولې چې د دنیا هغه سیده چې انوایرمنٹ خرابېږي ستا ځنګلان ربل کېږي ستا د دنیا ټمپریچر به زیاتېږي او په قرآن شریف کې د دې ذکر دی چې د دنیا به په اور او په اوبو غرق کېږي اور اوبو خو دغه ټمپریچر زیات شو ټمپریچر څخه به ګلیشیر جوړېږي د نارت پول ساوث پول کوم هغه پرایو د ځمکې قدر واوري د غرونه پراته دي دا به ګلیشیر به ولږي او هغه سمندران ته ورسي
او هغه ملکونه چې د سمندر سره نږدې دي لکه کراچي دوبۍ یورپ فلانه دا به تر اوبو لاندې کېږي بله خوا ته زما او ستا وطن به د جنګ په لمبو چې د موټر د پټرول چې دی بدلوي پر لیتیم بیټري باندې دا به په بیټري چلی د دې لیتیم چې دی چې دا بیټري ځین جوړېږي بیا به ګاډۍ 600 800 900 کیلومتر پرځي د دې لیتیم ذخیره په دا افغان وطن کې الله پاک په وسیلو کې دا یو وسیله دا صرف لیتیم نه دا یو ورځ فکر وکړو چې په سعودي رنګ ملک هم لس کویان کې یو کوی آباد شي مطلب کامیاب کړي او په پاکستان کې په کرک کې او د پښتنو په وطن کې هر دریم کوی کامیاب کړي لتا سره د دې ژوبر واخې تر دغه چاغلي پوري نور بلوس نه اته ویس قسم معدنیات ما په دفتر کې سیمپل پراته دي په کومه ضلعو کې دا شان وایي باقي دا شانس ته چې د کیلو په حساب په لکاو د الله پاک له خوا موږ یو غني کوم پیدا سویو لیکن خپل کمکلې خپل ناپوهي خپل بې اتفاقي نن تر دې خوارې پورې موږ رسېدلی یو چې نیم پښتون یو کال بل کال په اختر راځي خپل سپین سرې مور یا سپین ږیري پلار سره ملاوي څوک په دوبۍ کې ورک دي څوک د لاهور د کراچۍ د پنجاب او د سند په ګرمۍ کې بادشاهي نه کوي بزنس نه کوي تر ګوردو چې هغه ناکاره کار دی چې سندای نه کوي پنجابی نه کوي هغه کار موږ یعنی موږ خپل بې اتفاقۍ دغون د ضلالت و هغه انتها ته ورسو او بیا چې موږ د باندې سره وځو پر یو بل بروتونو تاو میرویس نیکه او مچا بابا او پلانه نسایم د پلانې دا خبر لاړې تلار څه په کراچۍ کې دا اوس هم تللی یم چاته ودرېدم دا چې روان یم ډرایور ته م ګاډۍ ولر ها بچیان ته راسه کوم ځای مزې اډې kako zajem, badi zajem, plani zajem. Šta se šakar da si di ju čaneki hotel da si čaneki hotel da ino der šovalar. Barwali ka ino der šovalar. लेकिन जरदारी वही से पछताना बचान 75% د کراچۍ کچره ټولې کچره څوک ټولې د کچره د پاره څوک په دې ځوانو موږ خوشالي په دې ځوانم ته شکر کاږه نو ډېر پیښ در روان دي ډېر درانه جنگونه در روان دي د دوی د امریکانو یو ایکسپیرینس اوس په افغانستان کې چې پیسې سعودي او د سعودي لارې ځخه پیسې د امریکانو چې ته مذهبي شکل ورکې نو به د سعودي تر ماشین راباسي چې سعودي د مدرسو د پاره دون دا مدرسې په جوړ کې ول جهاد او څوک خلک پرځ موږ پښتانه پر وخت سر نه خلاصي
چې تباہي پر تر راسي، ژلۍ پر وشي، زلزلې پر راسي، سیلابونه پر راسي، بیا دوی وایي چې یاره دا کور مو غلط ځای جوړ کړی دی، که مو دا داسې لږ پرته جوړ کړی دا اوبه به نه وړي. نو دا موږ چې اوس پارټۍ، دا پارټۍ د کام چوکیداره پارټۍ، که دا پارلمان پکښې وي که نه وي پکښې، که دا اوټ پکښې وي که نه وي پکښې. ما ته یو ورځ دوه ځوانان راغلل زما دفتر کې، ګلستان لخوا حبیبزي څخه راغلي وو. ما ته وایي نواب صاحب دا پارټۍ سره دی سومات څوک دا څوک بیا به داسې کاکړي وو، بیا به فلانه وه، بیا به فلانی شوي وو. ما ټولو بدبخت وو. زه به د اګر حکومت خواست وکړم، اګر پښتنو ته به خواست وکړم چې زه د پنجابي زه خپل حق راړم، یا زه په صوبه کې له بلوچ څخه خپل حق غواړم. موږ کاکړانه بس یو، موږ کاکړانې بس یو، ته قرار پر کورو کښېنوي، دا حق موږ درله مال موږ یې راړی سو ولیا مال. زه به خواست اڅکسي ته م وکړم چې ته هم را سره ملګری سي، چې دا کاکړ او اڅکزی سره ملګری سي، د دغه زورورو چې ټینکونه هم لري، توپونه هم لري، هره بلې هم لري، دا حق موږ راړلی سو ولیا نه یې سو راړلی. چې که دا ورنګه مو ورته بیانول سیاسي پارټیانې ملګري د پښتانه ورته بیان کړي، دا اګر سره خلاص وو ولیا نه یې سو راړلی. ما ورته وویل مال دا چیش دپاره خو دښمن چې کوم څه غواړي، غاصب چې موږ غصب کړي یو، موږ حق یې والی دی، هغه غواړي دغه شپېته طالبان چې دروغ لوش کولي وو، هغه چا ورپوښتنه یې وکړه څنګه شپېته طالبان دروغ لوش کوله، اوس ځله شل موږ پښتون یې ځله شل کړي. یا بابا شل یې هم خو د یوه کافي یې. په دې سوچو په دې فکرو باندې خلک دلته پالیټکس کوي، ځان ته معتبرۍ پیدا کوي. دغه معتبرۍ ولکه دا قوم په څټه کې وړلی سي، دغه لیډران ولکه څوک په څټه کې وړلی سي. نو د دې دپاره الله پاک تاسو ته عقل او شعور درکړی دی، تا خپل عقل او شعور استعمال کړي چې څوک د دې کام دپاره په رښتیا ولاړ دی. که څوک ډېر خلک دي چې اسمبلۍ وبایلي، لاړ شي په یورپ کې کښېني، لاړ شي په چین کښېني، په کراچۍ کې کښېني، له قومه ورک شي، له خپله ووټره ورک شي. دغه یو خواره پارټۍ چې نن زما په سربراهۍ کې چې پښتون ولس قومي جرګه منتظمین زموږ ټول د پارټۍ کارکنان شپه او ورځ یې وکړې، د قام په خدمت کې نه پارلیمنټ شته، نه اسمبلۍ شته، نه زموږ حکومت شته، لیکن دا د قوم پر موږ قرض دی، دا قوم پر موږ حق دی چې په دې مشکل حالات کې موږ د قوم سره ودرېږو. موږ اسمبلۍ یا پارلماني سیاست د دې لپاره نه کوو چې زه به بیا ډېر لوی سړی جوړ سم، بیا به د ډېر لوی جایداد خاوند، سبا خو بزنس یې جوړ شو، کاروبار یې جوړ شو. په موږ پسې خلک پل ووایي، غاړې بندې دي، په موږ پسې دا له بدقسمتۍ یا له خوشقسمتۍ چې کله یو موقعه میلاو شوې ده د پارلمان یا د صوبایي اسمبلۍ ده، ستاسو غاړې بندې دي، اول په ما پسې پل وایي. که یوه پیسه د چا ضایع شوې، د قوم یو شی ضایع شوی، امیر چې زما غاړې ستاسو چاړه اوس د غوږ کولی شو
دوونکي کولی شو په هغه حکومت کې دی چې په ظاهره حکومت زموږ وي لیکن دننه بل چا لاس پې کوایي دا خفیه لاسونه چې اوس ورته وایي اوس خفیه نه شو پاتې اوس ډېر برمن شو دغه زیارتوار به خوار به ما ته ووایي زه چیف سیکرټري دا پلانی کار دا نه مونږ یعنې حکومت زموږ و په هغې کې د ایجنسیانو مداخلت چې دا یو رنګه ناکامه کړو دا له مخه لیرې کړو خو هغه و چې بریګیډیر فرید बोल मैंने दरख्त को जड़ से निकाल के फेंक दिया ما د پښتونخوا درخت له ولګو وکښه د 2018 الیکشن اوس نو موږ وکړو څه د فان 47 والا موږ بعد ورته موږ په کار دی دغه 1947 هم غندل دا خو به 47 کې ورسوي فام هم 47 او په دغه ملک جوړولو کې کله کله خپل پر سپینجرو راسم پر خپل سپینجرو راسم اخر چې نو څو چې نن ولا لږ پر دومره تشغیږي نوابزاده جهانگیر شاه چې د نواب احمد خان مصر دوم زوی مصر نواب تیمورشاه زماني کو नेहरू ऑफर ورته وکړ نواب احمد خان جوګزي چې د کانسټیټیوټ اسمبلی ممبر و چې 19 لک کروڑ روپۍ تر کوم 18 کروڑ روپۍ پاکستان ته ووټ مو ورکو جلا ریاست تر کو دا زوی قرآن شریف راړي د نکب د پلات په غیږ کې واچاوي چې بابا د مسلمانانو ملک جوړیږي په تاریخ کې به خلک موږ په شا الفاظ نه یادوي دا د خپل الفاظ چې زه په سینټ کې هم کله کله بوتلم دی په اسلام آباد خان شهید ورته جهانگیر شاه تا داس کار وکي تا خدا کار وکي لیکن اوله مچنه بستا پر سر شو او د پر سر اوله مچنه مو شو شمته شدي سرکاري هغه تحصیلدارو بل نو کړی وې ستګه په کلی کې ناس پر قرآن شریف یې बिजंजो गौस बख्श बिजंजो तो जहांगीर शाह आपने ऐसा काम किया कि 303 की गोली से आपको सिर पर मारना चाहिए نو په آخري ټایم کې د عمر نوي کال تر رسیدلو یو زبوارغم د په ویل چیر کې راووتې لخپله کمرې ما بلا سر ملاو کې د بلا سر نولې وی اوښ پرته دې اخري په سړه سا واخسه ورما چیش جوړاوي دا چیش دین جوړ ما کاکا مولته پغر کړو تاسو هر شي دین جوړاوي نو بارالوس ملک دی چې بابا ملک بشي هر قسم وسایل لري هر قسم موسمونه لري لیکن هغه ملک بجای د مخ پر تک د ترقی په خوا د تنزلي په خوا روان بابا کوم مادر ملت قائد ملت دا په خپل فارغ کړه د یتیمان ملک دی دا موږ ټول یتیمان یو قائد اعظم چې د کومې بیماری نه جوړه غریب راړي بل پتا زیارت کې بیا یو ورځ وزیر اعظم راغلی دی لیاقت علي خان بابا کوم حال وکم کله
لیاقت علي خان چې لاړ یو ګنټه ورسره کېناستی نو د مادر ملت خور ورغه قائد اعظم ته فاطمه جناب چې مسټر قائد اعظم مسټر پرایم منسټر راغلی و ول خالي دا کتل چې زما ساه کله خیز بیا په دا یوړې په آخري شپو کې د کراچۍ پر هوایي ډګر چې ښکته کوي تر هسپتال یې وړی د امبولانس پټرول یې ختم شو د بابا د امبولانس پټرول ختم شو مقصد چیشتی بابا فارغ بیا راولاړ شو مادر ملت د کوم مور د کوم چوکیدار سره ودرېد د کوم نه مور سره د کوم چوکیدار ودرېد ایوب خان ودرېد دغه رنګ الیکشن وکړي دغه ورځې د بنیادي شې ته اوس پورې موږ ځان نشو خلاصول د کوم مور هراو که چوکیدار ولاړ شو د کوم مور هراو بیا په خپل بالښت کې شو اره بیا قائد ملت لیاقت علي خان د پنډۍ په پار کې وویسته او قاتل هم راغځوي نو دا د یتیمانو ملک دی نو د یتیمان ملک په دغه رنګه مات کوټ چلی چې موږ خپل پلار خپل مور خپل اول وزیر اعظم او دغه سلسله را روانه تر اوسه پورې اوس دون برمنډه شو کیسه چې اوس بستا اسمبلی ته سستا د قوم د مستقبل فیصله کوي هغه به د هیروین سمګلران دي هدوی سه بلیک منی تور پیسو علاوه دي دا پارلیمنت نه دی دا یو سٹاک ایکسچینج دی دلته خلک راځي انویسټمنټ کوي په 80 کروڑ روپۍ په پلانې کروڑ روپۍ په پلانې کروڑ سېنټ سټان خرڅېږي او د ایم ان ای سټان خرڅېږي او قانون سازي د شپې کوي د غلو د پاره چې منډیټ د قوم غلا کړی دی دغه د پاره د شپې خلک غوا کوه پیسې ورکوه او داسې خلک په اسمبلی کې شنولي دي چې دا غو په خولې پټې ورلګولي او که څه دا پټه چې ډېر کوم ځای نه څه زده دي نه څه ویلی نو د دې دپاره موږ جرګه راوغوښته چې ولس ته ورځو ای ولسه موږ ته راوښیي چې دغه طریقه ټیک روانه ده چې دا روانه ده اردو به څورته ګایج به پر دغه ټاپک او که دا طریقه بدلېده غواړي ما خیال کې په دغه طریقه چې کومه روانه ده بې له تباهۍ بل شی زموږ په منزل کې خالي توره تیاره ده هېڅ روڼیا نشته دا الله پاک حکم دی چې نه بدلوم دا قوم حالت چې کوم قوم د خپل حالت د بدلولو په خپله کوشش نه کوي ستا د حالت بدلولو لپاره د اسمانه فرشتې نه راځي ته به د خپل نفس و شیطان تر پښو لاندې کوې ته به په ځان کې د برداشت ماده پیدا کوې ته به په دا کښنۍ مسلو باندې د عدالتونو او د کوټ کچاریانې او د دفترانو ستا په رشوتو باندې ستا له جیبه پیسې خیزي دا ګر نظام د دې بدامني په نتیجه کې چې بدامني ځینې حکومت لخوا جوړېږي ځینې هغه وي چې زموږ خپله پیدا کړی چې موږ برداشت نه کوو الله پاک برداشت په باره کې څونه کړی دي بارات
نقطے کے هغه ترجمه والا هم لري هر څوک دی. آج پشتون قومی جرگہ آج چوتھا دن ہے اور بنو جرگے کے وہی تسلسل ہے کہ ہم نے وہاں پہ جرگہ کیا اور اس کے بعد ہم نے یہ پروگرام بنایا پارٹی نے پشتون ولس قومی جرگہ نے کہ جنوبی پشتونخوا جو ہمارا پشتون وطن ہے پشتون علاقہ ہے یہاں پہ جو ہمارے قومی مسائل ہے قوموں کے درمیان یا صوبے کے سطح پہ ہمارے بلوچ پشتون کے درمیان مسائل ہے یا ہمارے مرکز کے ساتھ مسائل ہیں اس پہ ہم ہر ڈویژن کے سطح پہ جرگہ کرتے ہیں اور لوگوں سے رائے لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں یہی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے یا 75 سال انتظار کیا 75 سال کے بعد ہم نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ہے اور اپنے حقوق کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے. تو اس پہ ہم نے سی پی میں جوب میں لورلائی میں قلعہ عبداللہ میں چمن میں اور ابھی کوئٹہ میں لوگوں سے رائے لی یعنی مکمل ان کو بولنے کا موقع دیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں اسی طریقے سے اسی ملک میں رہنا چاہیے یا اپنے طور طریقے کو بدلنا ہوگا. اپنے وسائل پہ حق حاکمیت حاصل کرنے کے لیے اپنے آنے والے نسلوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی زندگی اچھا تعلیم اچھا خوراک جو پورے دنیا میں یا اس ملک میں اور قوموں کے بچوں کو حاصل ہے وہ حق ہم بھی اپنے بچوں کے لیے مانگتے تھے لیکن اب ہمیں اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ ہم چھیننے لگے. اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو زمینیں ہیں چاہے بلوچ اپنے زمین پہ پشتون اپنے زمین پہ بلوچوں کو بھی اللہ پاک نے ایک بڑا علاقہ دیا ہوا ہے بڑی وسیع زمین ہے بڑے پہاڑ ہے اور پشتونوں کو بھی ہمیں اللہ پاک نے وسائل بھی دیے ہیں. ایسے وسائل دیے ہیں کہ اگر وہ وسائل ہم پہ یا ہم دنیا کی کمپنیوں کے ساتھ گورنمنٹ کے ذریعے ایک کانٹریکٹ کرے کہ آپ نے آنا ہے اپنے جدید مائننگ سسٹم کرنا ہے آپ نے یہاں فیکٹری لگانا ہے آپ نے اس کی واشنگ کرنی ہے اس کو صاف کرنا ہے تاکہ وہ مارکیٹ میں ایک اچھے ویلیو پیدا کر سکے اور اس میں اپنا پرسنٹیج اتنا پرسنٹ علاقے کے عوام کے لیے جس قبیلے سے جس کے زمینوں سے جس کے پہاڑوں سے جو کچھ نکل رہا ہے پہلا حق وہاں کے لوگوں کا بنتا ہے اس ڈسٹرکٹ کا بنتا ہے پھر اسی علاقے کا بنتا ہے پھر صوبے کا بنتا ہے پھر اپنے مرکز کا اپنا ٹیکس کا اپنا ایک نظام ہے جو ابھی ہم سے کوئلے پہ دیا جاتا ہے. لیکن اب یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اس کے لیے مختلف قانون سازیاں کرتے رہتے ہیں. پہلے تو ہمارے کوئلے پہ چونکہ میں خود مائن اونر ہوں ہمارے کوئلے پہ ایک عجیب طریقے سے کہ BLA نے یہ
بندے مارے ہیں یا اغوا کیے پشتونوں کو. اب ابھی اللہ والے تو نہیں مان رہے، انہوں نے تو تردید کی. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے 3 وردیاں پہنی ہیں. کبھی وہ طالب کی وردی پہن لیتا ہے، مصنوعی داڑھی لگا لیتا ہے، پگڑی پہن لیتا ہے، پھر وہ اتار کے صبح پھر وہ ایف سی کی وردی پہن لیتا ہے. ابھی ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارا دوست رکوالا کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے. اب دکی میں ہم نے اپنی سیکیورٹی کا خود بندوبست کیا. یعنی پچھلے 10-11 سال سے یا 12 سال سے ایف سی کو پر ٹن 240 روپے دیا کرتے تھے، جس سے تقریباً سالانہ 50 کروڑ سے زیادہ بنتے تھے، لیکن سیکیورٹی نہیں تھی. ہمارے مزدور اغوا بھی ہو رہے تھے، ہمارے مزدوروں کو گولیاں بھی ماری جاتی تھی، اغوا برائے تاوان بھی لیا جاتا ہے. ہمارے شارق و خوص ارنائی کم سے کم 40 کے لگ بھگ ٹرکوں کو جلایا گیا، لوگوں کو ڈرائیوروں کو مارا گیا، کولے جلائے گئے، اوپر سے بتہ بھی لیا جا رہا ہے. اور بتے کا جگہ جہاں پہ بتہ جمع ہو رہا ہے، کس بینک میں جمع ہو رہا ہے، کس اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، وہ بھی سب کو معلوم. پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. آخر میں ہم مجبور ہوئے کہ ہم نے کہا کہ بابا سیکیورٹی ہم خود سنبھالتے ہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے. اب انہوں نے راداریاں دی ہیں، ویپنز، اسلحہ ہمارا خود اپنا ہے. ہر آلچ 2 آلچ پہ ایک بندہ، ایک راداری. اس میں بھی ابھی ہم پریشان ہیں کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے، پھر وہ اسلحے کے مالک کے پیچھے جائے. تو ایسے حالات میں جو ہر وقت یہ قوم تکلیف میں ہے، پریشانی ہے، یہ قوم، اس قوم کا ہر بچہ ابھی اگر پیدا ہو جائے اس دنیا میں آنکھیں کھولے، وہ IMF کے 3.5 لاکھ روپے قرضدار ہے. ناکردہ گناہوں کی سزا، کھربوں ڈالر IMF کے، عالمی بینک کے ہم قرضدار ہیں. اور ہم جو اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں تو وہاں ڈیولپمنٹ نام کا کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اتنے پیسے جب لائے گئے ہیں تو ایسے حیثیت پاکستانی کے ہمارے بچوں کا، ہمارے بچوں کے لیے اسکولوں کا، روڈوں کے لیے، پنجاب کو، پورے پنجاب کو موٹر وے سے لنک کیا گیا. ہمارا تقریباً جو آدھا پاکستان، بلوچ، پشتون صوبہ، 1 فٹ موٹر وے کا نہیں ہے، 1 فٹ. اور ادائیگی میں ہم شامل ہوں. اب اگر یہاں ایک گھر میں کوئی پیمنٹی ہے، کوئی بیٹا نافرمان بن جاتا ہے، اگر اس کے بھائی کو پتہ لگے، والد کو پتہ لگے، تو اس کو بلا لیتے ہیں، سمجھا لیتے ہیں، نہیں مانتا ہے تو پٹائی کرتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں کہ آپ قرضے لے رہے ہو، عیاشیاں کر رہے ہو، اور کل ہمیں یہ قرض ادا کرنا ہوگا، گھر بیچنا ہوگا، ٹرک بیچنا ہوگا، دکان بیچنا ہوگا. لیکن 75 سالوں میں ہم نے اپنے بڑے بھائی سے نہیں پوچھا کہ یہ پیسے جو آپ لا رہے ہو ملک کے نام پہ، آبادی کے بنیاد پہ، آپ نے ہمیں کیا دیا؟ آپ پیمنٹ پہ پیمنٹ کرتے جا رہے ہو اور وصولی ہم سے ہوگی.
मेडिसिन दवा महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, कपड़ा महंगा होता है, टैक्सेस लगते हैं, बिजली कहाँ पे गई, गैस पे कहाँ गई, गैस है नहीं बिल आते हैं, बिजली है नहीं बिल आते हैं। ये जो IPPs बनाए गए हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, जो उन्होंने बिजली घर बनाए, उसमें हमारे पॉलिटिकल पार्टियां जो मुल्क की सतह पे 3-4 दफा हुकूमतें की है, उनके अपने शेयर्स हैं। 27% मुस्लिम लीग के, 16% जरदारी के, 10% फौज के, कितना परसेंट किसके। लेकिन उन IPPs ने 1 यूनिट आज तक बिजली नहीं दी आवाम को, लेकिन उस मुआहदे के मुताबिक अरबों रुपए माहाना उनको मिल रहे हैं। इतनी बड़ी जुल्म, तो उनके लिए, उनकी चोरी के लिए, उनके नाम निहाद असेंबली को बचाने के लिए वो रातों रात कानून साजी करते हैं, और ऐसे जजेस को लाए जाते हैं जो उसकी चोरी और काला धन और उसके सामने रुकावट न बने। ऐसे हम इस पाकिस्तान को न चलने देंगे, ना हम ऐसे पाकिस्तान को मानेंगे जिसमें पश्तून कौम की कोई हैसियत ना हो, कोई हिस्सेदारी ना हो। हमें इस पे सोचना होगा, हमें इस पे बैठना होगा। हमने ये जगह इसीलिए बुलाया है कि ऐसे पाकिस्तान में हमें रहना है या अपने आप की तलब करनी है। आखिर के मंजगर दे द पार्टी लखा द पार्टी द जवानान मलगरी چې شپه او ورځ مهنت کړی دي، زما پکې نظر و چې هر سړي ته کرسۍ ور خالي کوه، کرسۍ ور برابروه، پلیټ ور برابروه، پوښتنه پر کوه. بس موږ توان، زموږ حیثیت دا و، موږ له ته هېڅ نه دي پټ کړي. شراب هغه رپورټ درته پیش کوي چې د ولس په کومک، په دې کې زموږ هېڅ کمال نه، خو د ولس په کومک موږ تاسو ته دا 4 ورځې مېلمستیا درکړو، او انشاءالله د قوم پر مسلو باندې به انشاءالله دغسې ناس کې ولیاړې کږي، او په دومره پراخ انداز نه، دا به اوس سره کښېنو، څه ادویه انټلیکچوالز دا به سره کښېني، یو میکانیزم به جوړوي، یو طریقه به جوړوي، یو ضلعو پر سطح باندې کمیټې، یعنی د تحصیل پر سطح کمیټې. وړې وړې مسلې دي، په کلي کې 2 تربرونه دي، مغزي کاږه سر نیول دي، دا مسلې ختم کوي، او له خپلو کورو له کلو شروع کړو. واخی د خدای توکل، د خپل ښه سباون، د خپل بچان د یو ښه فیوچر دپاره دا تریخ وړه تر کې دا شیطان دا نفس خوار کې تر پښه لاندې کړي، هېڅ بې عزتي ده نه کېږي، لوی سړی به جوړېږي. پرېږدي دا ناروا تربورګلوي. انشاءالله دا بعد به د میټینګ کېږي، میټینګ بعد به کمیټیانې جوړېږي، کمیټیان ته به کارونه سپارل کېږي. وړې وړې مسلې به د کلو پر سطح، د تحصیل پر سطح لوی مسلې دي. زه په خپله او راسره قومي مشران، د هر ټبر مشران ښکاره دي، قومي مشران ښکاره دي چې یا ټایم ورکولی شي یا پاکې دلچسپي اخلي. نو د جرګې قراردادونه به سره واړو، بیا به جرګې نو الله پاک ته وکړي چې دا کم محنت
موږ کړی دی او تاسو وخت راکئ دا محنت د قوم په ګټه تمام سي الله دې نه کوي چې موږ دا جرګې هم کوو او ورځ په ورځ د قوم تباهي هم کړي دا به ډېر مشکلات جوړ کړي نو اوس د دې بعد به قراردادونه پیښیږي نو چې قراردادونه پیښ شو دغه بعد به رخصت ځله اخلو او الله پاک دا زموږ ناز که دا جرګې چې موږ کړي دي دا کارکنانو چې خدمت کړی دی او تاسې راغلي یاست له سهار تر ماښامه پورې مناسک کړي دا خپل خیالات مو د جرګې ته ایښي دي الله پاک دا زموږ دا ستونزې او دا ستړي د پښتانه قام راختمي ډېره مننه کور ونه